د پیر شپه وه 4 بجې 20 منټ برا سار کی بی بی امینہ ماښام ورته عبدالمطلب صاحب خوب بیانوي پرده کی بی بی امینہ ولاړه ده بچی تاسو خوب لیدلی او بابا جانه ما خوب لیدلی څه خوب دې لیدلی هغه ورته وایي ما داسې خوب ولیدو خوب ګورم ای بابا جانا زما د شانه یوه رڼا روانه ده نو ته څنګه وې چې بی بی امینہ نه منم مور د موسی ته الله وی الهام کوم مور د موسی ته الله وی واوحینا الی ام موسی منګه الهام کو وحی په معنا د الهام د دلتا منګه الهام کو مور د موسی ته چې زوی درته ما درکو زوی می درته غېږ کې درواچو رب ورته وی اوس د دې بچي حفاظت کوم په هغه چا باندې دا ښکلی محبوب پیغمبر زمونږه ربیع الاول میں شوا عزیزانو د پیر مبارک ورځوا د سار 4 بجې 20 منټه ټیم دی د امینی رضی الله تعالی عنها طبیعت کی ښکلا راغلله ام ایمن نه چا تپوس کړی دی تا داسې ښځه لیدلې ده چې وخت د ولادت کې هغه خوشحاله وي هغه جاړي نه هغه خفه کېږي نه ام ایمن مې ورته وویل والله هغه ښځه بی بی امینه وه چا تپوس کو اے ام ایمنه تا داسې زنانه لیدلې ده چې د خپل بچي د پیدا کېدو نه وړاندې خلقو تا زیره ورکی خلقو تاوی ابو پسی زنانا کوئی تزی د زنانو رسی بوکا باندے د کوئی تل تزی بی بی امینہ اغموروا چو کوئی تبراغلا د کوئی اببر لاندنا براغلے تاسے بوائی و عبدالمتینہ دا خبر چا کڑے دا زما سکار دے زما دمر خلدا تمرا غټ خبر ور باندې ول حکما دا مې د سیرت ابن هشام خبر ادا دا د جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه خبر ادا زما د مور دخلی قور دے بی بی امینہ مبارک می فرمائی دیو جنز خلق تویم او اغیار ووري والله د تمام پیغمبرانو امام زمونگا نبی دے سنگا چی زمان نبی دا تمام پیغمبرانو امام جوڑ دے واللہ زمان دا نبی والدینم دا عامو خلقو دا والدینو امامان دی زمان دا نبی دا والدینو احترام پکار دے زکا دا خو اغا غیگا ندا چی عام سڑے پیدا کیگی عام معشوم پیدا کیگی عام معشوم پیدا کیگی دا خو اغمور دا عبدالمطلب صاحب دا بیت اللہ نراغے پا بیگا تشپ باندی با آقا دنیا ترازی بیگا تشپ باندی با سگ رازی سر آقا برازی عبدالمطلب صاحب دا بیت اللہ نراغے زکا دا دا بیت اللہ شریف خادمان دی دا دا بیت اللہ شریف خدمت کو ان کی خلق دے دی خاندان تا دا بیت اللہ شریف خدمت اللہ ورکڑے دے عبدالمطلب صاحب دا بیت اللہ نراغے بی بی امینی کوٹی مخیطا والار دے بی بی امینہ می دنن نوزی دا انگور کوٹا دا آغی بچی کوٹا دا چی سوک پا مدینہ منورہ کے وفات شوئے دے دا آغی عبداللہ بچوڑی کوٹا دا کم بچی باندی چی خسنے خطلیو دا عبدالمطلب سب نظر خودلیو کزما دا کارو شو زبیو بچے علالو ما اگا خسنے پا عبداللہ سے باندی را خطلیو دا خو اگا عبداللہ کوٹا دا دا اگی عبداللہ دا ناوی کوٹا دا عبدالمطلب سے بار والار دے لاندی گوری سترگونے اخ کے روانی دی مور د سرداری کونین میں یو طرف تا صادر پا مخباندیا چولے دے دا عرب زنانوں کی حیاء دے روا واللہ العظیم عبدالمطلب نہ چاہتا پوس کرے دے او عبدالمطلبہ
تا د سرداری کونین مور مخامخ لیدلی کنا اغا مبارک ورته وی والله العظیم ما د امینی مخ په کلاو نظر لیدلې نه دی سو وجدا ورته وی امینه کې دومره حیا وا امینه به دومره حیا سره ګرځېدله بی بی امینی به دومره حیا کولا چې کله به زما نظر پرې وتلو امینی به مخ باندې صادر راتاو کو عزیزانو زما د نبی مور د عامو میندو په شان ته نه ده ټولو وای نه ده زما د نبی مور د ټولو میندو نه اعلی ده زما د نبی پلار د ټولو پلارانو نه اعلی دی زما د نبی کله د ټولو کلو نه اعلی دی زما د نبی خار د ټولو خارونو نه اعلی دی یاد ساته زما نبی هغه ذات دی بی بی امینه ته وی اے بچی جانے ما خو چا سره ملاقات شو اے بچی جانے تا ته ویلې شمنا اے بچی جانے سه خوب دلی دلې کنا مور مبارک می وی ما خوب لیدلې دے و بابا جانا ما خدا سے خوب لیدلې دے مور استاد خوب نه قربان شما نن زمانی زما په شانت خوار پاړه کوی زد اب پیغمبر مور سکما و ما د پیغمبر د مور نه قربان کی و ما د نبی د اغي اوخ نه قربان کی چې د نبی مور ور باندې سور لیکړه دا زما د نبی شان سمره شان دی یاد ساته کله چې خله به ادب شي بیا هر څه د خله نه وباسي شان د رسول الله کې ابي جهل به ادب وکړه زه جهنم شو شان د رسول الله کې ابي لهب به ادب وکړه سکت رہی دے جهنم تلاړو شان د رسول الله کې د ابي لهب خذ به ادب کړه زه جهنم دے یاد ساتے اے امت محمدیہ ایمان بال کامل شی کہ رسول اللہ زانتا د زاننا د خزنا د مورنا د پلارنا د بچینا د نوسینا اد ټولو کائناتو نه بزانتا پیغمبر د ټولو نه اعلی او اول غنی نبی بد ایمان سوی کامل بی او کنه ته چې نه دای نه منم دای منم او دای نه منم دای نه منم نو ته ممنه مونږ الحمدلله د نبی مبارک هغه وینا مبارکه چې خکر کې لاړ خکر پیژنې حجامه چې ورته وای هغه وینا مبارکه دا خو یاد ساتي علما په دې باندې پويږي دا وینا سکل جایز نه دي دا وینا سکل جایز نه دي خو د عشاق طبيعت هغه څه عجيبه طبيعت ته د عشاق طبيعت سوې هغه دا نه برداشت کوي وی خیر دی زه دې لږ داسې عمل وکم خو چې زما د نبی د وینې بې ادبي ونه شي دا په ځمکه څنګه غورځې محبوب ورته وایي داسې ځای کې چپکه وی غورځوه بوتل تش کا ښکر تش کا چې ځان ته کوله وزوي هاي هاي هغه چې داسې ډډې ته شو داسې ولیدل چې آقا خو به راته نه ګوري زما حبیب خو به راته نه ګوري به داسې غلی داسې کړلو واه واه د محبوب مبارک د بدن نه هغه تلې وینه هغه د صحابي خېټې مبارکې ته راغله څه مبارکې شونډې دي چې زما د نبي شونډې مبارک وي زما د نبي وینه مبارکه زما د نبي د خولې مبارکې خبرې هاي ربا محبوب ته आवाज کې راشه دی خوا الله خپل نبي ته اطلاع ورکوي چې ستا د وینې سره ستا عشاقو څه معامله وکړه نن که زمونږ په شانتې شیخان وي زمونږ په شانتې د اوس زمانې متقیاني هغوی به څه دلیلونه پیش کوي لیکن د عشق تقاضا دا نه ده د عشق تقاضا دا ده وینه دې څه کړه محبوبه تا راته ویل داسې ځان ته ځای کې دفن کا چې ما دفن کړه وایي څه کې دې دفن کړه وایي یا رسول الله د چا نظر به ورباندې نه پرېوځي بیا تپوس کوي څه صحابي ورته اشاره وکړه وایي هغې اوس کله نبی علیہ السلام ورته وایي راشه ستا بدن به د جهنم اور نه مسه کوي او ستا د بدن نه به د جهنم اورم امان غواړي دا تقاضا د عشق ده د څه شي ده د څه شي ده نو چې د چا په سینه کې عشق یې هغه به دا خبره وکړي چې ما ته زما حبیب د هر چا نه اعلی دی پلار ما ته اعلی دی والله عبدالمطلب صاحب مونږ ته اعلی دی ما ته زما خپل نظر دا دی زما د نبی صلی الله علیه وسلم
د خاندان متعلق یو ځان تریا ده که په دې ماته څوک هر څه وایي دی خو ماته د حضور پاک خاندان ډېر ګران او الله دې زمونږ زړونو کې دغه مینه قایمه او دایمه وساتي. د پیر شپه وه 4 بجې 20 منټ برا سار کې بی بی امینه ماښام ورته عبدالمطلب صاحب خوب بیانوي پرده کې بی بی امینه ولاړه ده بچی تاسو خوب لیدلی؟ او بابا جانه ما خوب لیدلی. څه خوب دې لیدلی؟ هغه ورته وایي ما داسې خوب ولیدو خوب ګورم ای بابا جانا زما د شانه یو رڼا روانه ده. نو ته څنګه وې چې بی بی امینه نه منم؟ مور د موسی ته الله وی الهام کوم مور د موسی ته الله وی واوحینا الی ام موسی منګه الهام کو وحی په معنا د الهام د دلتا منګه الهام کو مور د موسی ته چې زوی درته ما درکو زوی می درته غې کې درواچو رب ورته وی اوس د دې بچي حفاظت کوم په هغه چا باندې چې د چا نه تاسو ته خاون یریږي د چا د وجنه چې 70,000 واړه ماشومان دي فرعون ظالم تبا کړلا هغه ماشوم به د فرعون کور ته بوزما او د فرعون په غېږ کې به غټوما. نو عزیزانو زما نبی والله د موسی امام دی زما نبی د ابراهیم امام دی زما نبی د عیسی امام دی زما نبی د اسحاق علیہ السلام د یعقوب علیہ السلام د یوسف علیہ السلام امام دے زما نبی عزیزانو یاد ساتے د یونس علیہ السلام امام دے زما نبی د نوح علیہ السلام امام دے نو یاد ساتے د داس لوی شان پیغمبر د هغه مرتب الله رب العالمین ولی خوب کې دا نظارې نخې ما خوب ولیدو اے بابا جانا خوب ګورم زما د شانا داس یو ورنا اسمان تزي سو وخت پورې زما نظر لګي زما رڼا ما تخکاری صدا سے ټمراغه زما رڼا زما د نظر نه پنا کیږي لیکن زبیا زما نظر تلاش گئی د دې رڼا پسې دا خبره ما د سیرت ابن هشام نو کړي بل بیان کی دیزے پوری دانور نشتا چرنا لاڑا او بے رنا سلور دیشوا لیکن یاد ساتے سما رنا لگتے مپوری زما خوب کی نظر تلاش کولو مالی دلو ناگہا نزما درنانا یون جوڑ شلا صحیح سم مشرق تلاڑا سم مغرب تلاڑا سشمال تلاڑا سجنوب تلاڑا او اے بابا جانا زما د دې ونې دو زما د رڼا چې کوم ونه ولیدله هغه رڼا چې ونه ته جوړه شوه څه خلق لګې دي هغه ونه وخي څه خلق لګې دي هغه ونه څه داسې خلق دي د هغې خلقو لاسونه ونیوله والله العظیم زما محبوب ابو بکر صدیق ته د غارې سور په شپه باندې ویل ای زما د غار یارا اے زما د غار یارا اے د اسما پلارا اے د عائشی پلارا اے زما د سفر ملګریا اے په ما ګرانا زما مور په خوب کې ستا په شان د کسان لیدلیو چې خلق زما د نبوت ونی نه منې کول نو هغې کسانو کې تم وې هغه کسانو چې چا ونی نه خلق منی کول د خلقو نه تبرګي اغستلو خلقي مخ په شا باندې والو باغې کې تم وې باغې کې ستا په شان دې نور کسانمو باغې کې زما د ترزوی علي المرتضی دا غو کنه چې کوم کسانو به دا ونه بچ ساتلې و علي پکيو عثمان پکيو دا ټول صحابه 1,24,000 1,10,000 صحابه زیات و کم دا ټول د پیغمبر علیہ السلام د نبوت د ونې نه دفاع کون کیو 1,10,000 کسانو
قربانی ورکڑا سرون لاس کی انیول اسلام زنگلی ترا ورسیدو اسلامی چین تا ورسولو اسلامی روس تا ورسولو ایران انڈیا نه واړو عزیزانو داسې ګډ دنیا نشتا چې زما د نبی صحابي ورسېدل نه دی او کسان څومره 1,24,000 یو روایت هم دغه زیات براولو خیر دی موږ په کروڑونو باندې اوس پکې بیل پاس کیږي رو چې جنې او الګ به مواده کوي وای یو چې اوچتوم ورلاندې بل لازي ګل د کتو ګل لازي اوس پکې بل معاملې را روانه ده خون خو بداګه چې و جنکو ته د خیر ان شاء الله هغه ته د الکانو ګړېګانې اخلو جن الکانو ته بیا د جنکو بنگړي اخلو بیلو نه دا زمونږ د مسلمانانو حال دی ته نالت شو په داسې حکمرانانو شه ته نالت شو په داسې مشرانو شه کدا د هرې خوري وي والله العظیم دا به د هغې غیرتي عمر د وړاندې الله ته څه وایي لږ دې ګریوان کې سوچ پکار دی لږ دې خپل ګریوان ته سړی وګوري مړه بعضې خبره خو په خوله راتلل والله کې خوند کوي مونږ وایو چې د دې خلقو دا چل څنګه بې ادبي د ډېره معافی زمونږ دا حکمرانان ټول په ټوله د دې غربي خلقو د دې کلتور نه ډېر متاثر دي و ظالمانو و بدبختو هغوی خو نه پلار پیژني نه مور پیژني نه خور پیژني ته د هغې کلتور نه اثر ما اخله ته کلتور د جناب رسول الله نه اثر واخله ته د پیغمبر علیه السلام سیرت مطالعه کا دا د دنیا ژوند دی مړه 80 کاله بعد به هېڅ حکم نه وي دا چې ناست دی 80 کاله مشکل ده که پکې نو په دې ژوند باندې څه کوې مړه دومره بې غیرتوب د یو مسلمان معاشرې سره نبی علیه السلام به څه وایي قیامت په ورځ باندې زه به د هجرت نه خبره شروع کوم خو لږه دلته یوه خبره کوم غرض مې دا دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د پیر په شپه باندې بی بی امینی خپل خوب بیان کو سار صبح صادق ټیم باندې د دو کون سردار تشریف آوری وکړه غې کې چې ماشوم پیدا شي دا یاد ساتي دی ماشوم ته زنانه جامې اغوندي څه ورته اغوندي یعنی ماشوم دنیا ته چې راځي نو د دې بدن لغړ وي او دنیا نه چې زوم څه به یو لغړ به یو اخیري جامې ده نه په تخته لري د بعضې خلقو نه کمیس وځي د بعضې خلقو نه کمیس نه وځي د هغه لاس نه راقت کېږي نه راغونډېږي نه سیده کېږي بس یو شان پروت دی که داسې پاتې شو داسې وي او که داسې وي الله مو دې پرده وساتي ډېره ګرانه ده یو چا جنازې له تلی نو په هغې داسې ډولۍ غوندې جوړه وه داسې نو ما ملګرو ته ویل مال دا خلک خو بیخي د سنت نه خبر نه دي مولوي صاحب ته مال مولوي صاحب دا ډولۍ خلک په زنانه و جوړوي دی باندې دا ډولۍ سړي باندې نو خو سړي جنازې ته راغلي پلان کې پلار نه دی مړ دا بیان به اوري زړی خفه نه شي توکل په خدای چې مولوي صاحب ستا مخکې دی خدای پاک څوک نه دغه کوي خو بهرحال نو مې ځکه نه علم دا بې عیب ښکاره کېدل دي نو ما ته مولانا صاحب غلی وي مولوي صاحب چپ شه ما ولې وایي ټول داسې راغونډ پروت دی داسې وایي نور حالات د ویلو نه دي ما ویل ډېر رښتیا ووایه مولانا صاحب ستا خو ورسره نږدې تعلق دی رشته دار دي چې عمل یې څه ما ته ویل صرف تکبر به کولو روجت یو نه د قضا شوي پیر ورځ د زیارت ورځ دا روجه د نه قضا کړي منځونه په خپل ځای باندې خو روجه د پیر او د زیارت دا د نه قضا کړي خو یو شی پکې و چې که د ښځې نه هم تپوس وکړي نو مولانا صاحب سترګې ډکې شو بس ما ته لاس شابیر وکړم البس نو مولانا صاحب سترګې ډکې شو بس ما ته لاس شابیر وکړم البس ما ځکه چا تپوس وکړو ته مې دا په دې پسې جاړي چې سړی ډېر روغ سړی ولاړ اوس خو چا تپوس ونه کړو مال مولانا صاحب په خوله لاس کې ده وایي هر څه برابر خو تکبر پکې ما مخکې جمعه باندې تکبر متعلق ورې دا باندې موږ ځکه بار زور راوړو چې تکبر الله ته نه دی خوښ یو صحابي را روان دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا حدیث چا راوړی معاذ ابن انس ابن ماجه را نقل کړی دا حدیث تکبر پورې معاذ ابن انس رضی الله عنه مبارک فرمای و یو سړی را روانو جمعه ته د جمعې ورځ وه
او سپونو کې داسې اوچت قدمونه اغوستل په یو بل باندې. وایي نبی علیه الصلاۃ والسلام یاد ساتئ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بعضې وخت کې د حکمت د وجې نه چاته آواز نه دا کار ته غلط کې. دا په دې دلیل نه ده چې نبی علیه السلام سره دي ویل نو دا جایز دی. نبی علیه السلام چې ولیدل مخ مبارک یې ترې داسې واړولو، صحابه حیران شو چې دا مخ نبی علیه السلام ولې واړو. ورته ویل ورونو لکه نن چې دا ستاسې په سپونو باندې داسې را روان دی، قیامت په ورځ باندې به دا ستاسې پل وي، تاسې به جنت ته ځئ او په دې باندې به داسې قدمونه اړوئ، دې به د جهنم په کنده کې پروت دي. نو یاد ساتئ تکبر الله ته نه دی خوښ، الله ته عاجزي ډېره خوښه ده. موږ او تاسو نه پیدا ثم خلقنا النطفه، نطفه و تاسې ټول پېژنئ مړه په کپړه ولګېږي څه حالات دي. دا سیز دی، دا زموږ هغه اصل ماده دغه وه. او بیا وروڼو چې دنیا ته لاړو نو څه لغړو، د بل چا جامو ته مو انتظار کولو چې اوس به راته د بکر جامې را اغوندي، که د زید به را اغوندي، که د عمر به را اغوندي، که د وراره به که د تره به خو جامې به اوس را غونډی راته او هغې کې به مې تاوی. صحیح شوه. سردار کونین مبارک مور هغې کې د بی بی امینی مبارکه سترګې مبارکې لا غوړېږي نه. ناګهانه د بی بی امینی نظر پرې وتلو، هغه ماشوم چې غېږ کې پیدا دی هغه الله رب العالمین ته سر په سجود باندې پروت دی. بی بی امینه ماشوم ته ګوري، په ماشوم باندې مزیداره کپړه پرته ده. بی بی امینه وایي ما سره زما بچي څومره زمانه تېره کړې ده، ما د خپل بچي عورت لیدلی نه دی، ما د خپل بچي عورت په نظر باندې راغلی نه دی. زما د بچي داسې ماشومتوب دی، دې وجې نه چې ماشوم پیدا شي لومبۍ زنانه هغې دپاره د غسل انتظام کوي. حافظ لیکلی دی فرمایي بی بی امینه وی زما په غېږ کې څه ټیم دپاره ماشوم پناه شو، ما ماشوم ونه لیدلو. لږ ټیم بعد زما ماشوم ډېر مزیدار ښکلي کپړو کې تاو، سترګې ورته تورې، د جنت په رنجو باندې خال لګېدلی، زما په غېږ کې پروت دی. ما ته د کلي زنان هغې پورې نشوې راتللی چې زما بچی پرده کې وتړلی شو، زما بچی پرده کې خوندي شو. و محبوبه ستا د شان بیان دی، و آقا ستا د سیرت بیان دی. یا الہ العالمین ته موږ نه ناراضه مشي، خدایه هسې نه زموږ ژبه بې ادبي ونه کړي. زما محبوب مبارک مې پټ سترا ښکلی تکې تورې سترګې پرنجو د جنت تورې، الله د امینې په غېږ کې پروت دی. بی بی امینه مبارکه وایي عام طور سره د ماشوم سینې ته ضرورت وي. بی بی امینه وایي ما ویل چې زما ماشوم کېدو سره عام طور سره د زنانو بیماري راځي، دې باندې علما پوهېږي، د علماو ته پته ده. بی بی امینه وایي قسم په خدای چې کوم د عام ماشوم نه بعد کومه بیماری راځي، زما د خدای په ذات قسم وي که زما د پیغمبر ښکلي بچي نه بعد ما هغه بیماری په سترګو م لیدلې. زما د نبي مور وایي بیا ماشوم چې کله سینې ته مور اچوي، دغه وخت کې خو د مور اعضا خاص کر د پی ورکولو ځای اخو خامخا دا حالات داسې وي چې زنانه باندې ډېر تکلیف تیر شوی. بی بی امینه وایي والله العظیم زما هغه حصه د رودلو د سردار کونین د شونډو چې کومه غوښه مبارکه باندې د هغې شونډې مبارکې لګېدلې، الله رب العالمین د هغې د صفایي انتظام ورته مخکې نه وکړلو. الله اکبر. زما د نبي ماشومتوب د کوم ځای بیان کوم نو بیا ما دې وجه نه خبر رانه اوږدېږي. اوس هم د موسی علیه السلام د مور لږه خبره کوم درته، او دا په تایید د دې کې کوم چې د نن زمانې خلک د هغوی ذهنونه کاږه شو، ژبې کږې شوې، عقیده یې ګډوډه شوه، خبرې ګډوډې کوي. زمونږ د ټول اهل سنت والجماعت اتفاق د څلورو ائمه اربعو دا دی چې زمونږ ښکلی پیغمبر د تمامو پیغمبرانو نه افضل او بهتر دی.
टुल वही बेशक अल्हम्दुलिल्लाह समाद नबी मोरम बेहतर मलगरिया माफी जली कना सैयदुना अबू बकर सिद्दीक व तो फरमाइल वलिना ए खालिदा रातल दी मदीनी मुनव्वरी त मुबारक गाले वर्त वर्कला वर्तवी ए खालिद इब्न वलीद संगा मदीनी मुनव्वरे तराल वर्तवी ए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मद इमामुल अंबिया जनाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलम बिलावा देर खलवलना आओ जारी वली खालिदा मिलावेगम द सरदारी कौनैन सराव छाड़े खालिद इब्न वलीद दुरूद शरीफ अल्लाह खालिद इब्न वलीद वली रवान द जनाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वातई स्तासे खानदान के खुदा शरीश्ता हो तो खुजारी और गसा वलीद तवास कुम स्तारूर तचालाश ना 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 वलीद मरावा सुख दर तरावलम खैर वली वर्तवी कदा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु राता पैदा कुनदा बदे लो ihsan उमर रज़ियल्लाहु अन्हु चवीर दल बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु मुबारक आओ हजरत अली करमल्लाहु वजहू द्वारा रवान दी नो वलीद अली से को खालिद इब्न वलीद खुसरे बल सरलो निकले अली करमल्लाहु वजहू चूली दलो वरतराने ज़ीशु ए खालिदा रासर मिलावेगा मां लरे न उतरेगा वरतवी ए अबू तालिब से बचुड़िया नन खालिद ता द खालिद पर नजर मगोरा नन खालिद ता पर नजर द गुलाम द जनाबी रसूलुल्लाह गोरा ए बिलाला तो सरदार द खानदान द टोल हबशुई जमुन सरदारे नन जमा पगाड़ की जंजीर वाचोई नंद गुलामी पड़े जमा गाड़ की वाचोई ओ मां सरदारे कौनैन तबोज अजीजानो खालिद इब्न वलीद ये वो तरफ था अबू बकर सिद्दीक रवान दे बल तरफ था अलीउल मुर्तजा रवान दे बल तरफ था बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु रवान दे और तो ए अबू बकर सिद्दीका यो अरमान में दादे चिमासर उमर मिलाऊ का उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पसी सड़े उली गलो उमर फारूक रागे खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उमर फारूक तवे ऐद खिताब बचुड़िया ऐद इस्लाम तुरी ऐद इस्लाम दमला तिरा नन बजमा इस्लाम कबूली कना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तो फरमाइल वलेना खालिद इब्न वलीद सहाबो में इसके रवान दे कलच हुजरी द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तेरे सीदुलुश खालिद इब्न वलीद शात वलार दे अल्लाह दी गुरी सहाबई किराम और तवेड़ाम दिशा सरदारी कौनैन मुबारक में दो कोरा उवतलो अजीजानो अबू बकर सिद्दीक तवीला राका ए उमर लाराका ए अली लाराका ए बिलाल लाराका वली जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता अल्लाह विद खालिद इब्न वलीद ईमान मुबारक जमाद खान वरका ए खालिद इब्न वलीद मुबारक दिशा खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदरसे द जनाबी रसूलुल्लाह की इम्तिहान वर्की अबू बकर सिद्दीक ते फरमाए द ईमान दरोड़ो द पारा कम कम शर्त नदी आगे वर्तो फरमाए रुंबे शर्त आवे कत बज़ाहिरी पलितई बांधे खिरयो के खिरन में गुलाम बिवा खालिद इब्न वलीद वल्लाह कि द मक्के न रवान शवम तरबे से पूरे मा
21 ځل په ابو باندې لامبلې دي او هر ځل لامبو سره به دا خبرې کړي چې یا الله ما زر زر غېږې د جناب رسول الله ته ورسوا. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ چې کله مکه مکرمه فتح شوه